بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب وایي د فقهاو اصول، مفتی صاحب تا ته مایل التزام لزوم اول د فقهاو اصول په هغې کې لکړو خو ته پوهېږې نه. بیا وایي در اصل د روح صفت دی. مفتی صاحب وایي مفتی صاحب تا ته ما وایي دی دا خبره کوي چې نبوت تا دی موت سے اوس پر رسالت ظاهر نہیں ہوتا. بیا تا ته ما لیکلي دی کرامیه وایي چې دی د مرګ سره چې دی دغه ختمېږي نه موت ختمېږي. بیا تا ته ما وایي په دې کې اصل اختلاف درته نه راځي. تا ته ما وایي چې تا راکړه دا کوم عبارت چې د نیلوي صاحب دی دقه د روح الماني په حواله باندې دا کوم چې بالکل هو د الفاظو د ټکي په ټکي د ذمواري ما ځکه تا ته ما راکړه بیا درته وایم دی وایي وبقاء النبوة والرسالة بعد الموت في حق وحق غير من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حقيقة مما ذهب إليه غير واحد فإن المتصف السابق يودنا طول فإن المتصف بهما وكذا بالإيمان هو الروح وهو الروح متصف بدي باقي كده بيشتا هاي نا ودروا تيم ودروا بس بدا مسائل کو تيم ودروا دوانه خبر کو دوانه خبر دوانه تيم ودروا تيم شاته ودروا جسدي د نیلوي صاحب عبارت راواله تاسو خو الته په دې مسله کې یو بل خواته کینو سو جوړ نه حل کوم بس کینو نه کینم په دې کینم لږ صبر دا خبر حل کوم ټیم ودرو ټیم ولاړ دی ښه ټیم یو منټ شي نه منټ د ما پاتې دي مفتی صاحب هغه وکیل کرامیو ته جواب ورکړي چې نبوت د مر نه بعد اقشن حقیقي ده څنګه بچوندانه لکسر ما خف جوابونه راوړه هغه بل ولا کنه وای اوکې دا نیلوي صاحب کتاب دی کنه واکې دا دا ټیم باندې حساب ښه مناظرې ولې تفسیر نه مانی مفتی دا چا کتاب خو ده دغه خبر دا خبر نه حل کو مفتی صاحب شریک حل کو مفتی صاحب بل کتاب باندې پیش کړی دا مایک مینس تک بلال مسلم مایک لک صبر کا ښه پدې کې مالا دارا کا دته مش حیات انبیاء کا بخو کرام رکا حیات انبیاء کا لک صبر کا تاسو پاسې موت دی ولې کینو دي پاسې موت دی ولې کینو دا کتابونه څه کې ته پاسه کنه یارا ته پاسه مړه پاسه او کنه دا نه کوي حیات انبیاء کا مفتی صاحب لک صبر کا دا مایک مینس تک بلال مسجد یو بل ته توجه کوم منځ کې معاونین نه خبرې نه زما استاد د نیلوي صاحب په عباراتو کې د بل چا کتاب ته چا نه عبارت راغسته خبر ته پېښ کوم د نیلوي صاحب کوم ځکه نقل کړي الته تر جسد نه پېخه صحیح تا ویل یو منټ بلال مسجد یو منټ ور اول اصولا ما دا ونسه عبارات پېښ کړي د نیلوي صاحب نه ته در کرامیه عقیده نقل کړي الان کې نیلوي صاحب وایي دا تنبیه دا ویني وی روح مال جسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے روح مال جسد تا نبی ویل دا غلط تی نمبر 1 مخ کی گورا در چا جواب نہ کئی ٹھیک ده وبه واستور دا بریک دا وګور د چا عبارت خدا نه نقل کئی کنه دا ټول وای نه توس وګورګه دا وکړه مړه جګړه کې ما نه راکړه د جواب جواب وکړه جواب وکړه زه خبره وکم کنه ته وکړه جواب کنه ته بیا وای کنه ته زه خدمت کم خبره کنه عبارت ٹھیک ده تعالی در کومه بیا ما ته لې دا ٹھیک ده ګور ته بیا پورا وای خیر ده ٹھیک شو دا تنبیه وارد لو روح مال جسد ہی کو نبی کہنا ہی غلط ہے روح مال جسد یعنی روح جسم دواړو ته نبی ویل دا غلط ہے بیا په سبا نمبر نه پاخوایا ځون ته پورا وای ته چپ سپیا کنه نو د سره لګیا تاسو چپ شئ زما ملګری بغس دا چپ کې یې بار کې هیدر منشي دلته ودرېږه سړی بار کې بل ځل دا خبره نه ده کړې ما ته لګیا کته خبره وکړه ته وباسه معلوم هوا کہ در حقیقت ګور د پورا خپل عبارت نه پسوي معلومه شولا چې په حقیقت کې نبوت روح کی صفت ہے روح مال جسد ہی کی نہیں دا اچھا عبارت نه نه مورب القرآن پرېږ دا عبارت به مورب القرآن کې خیم دا عبارت به مورب القرآن کې خیم طرف ته زمونږ عقیده نه ده بل طرف دوی ټول دي مورب القرآن ما بدو کوم لګي هغه هم لګي ستا عقیده ده هغه د مورب القرآن ستا عقیده ده مورب القرآن دا موږ ځامن دی پېښ کوو على سبیل التنزل على سبیل التنزل دا په مورب القرآن کې ده ولې دا په دې کې دا نه خلک چې کله تطبیق کې خلک وایي نه تختمو مورب القرآن کې ده عبارت وایي دې څنګه
خپل ټیم شروع کړ خپل ټیم صد منفي پکې وخایو استاد چلو هغه څه شو دا بس نه جواب کوم ټیم کې ټیم نه کنه دا خارجي خبره وا خارجي خبره کومه دا یو خبره ختمه کوم په ټیم خبره ختمه ته جواب ورکړه ما ته وې چې دا په معارف کې دا د معارف نه وتښتیدو مسلمانان تاسو وکتل وتښتیدو کنه د معارف په عبارت نه وتښتیدو دا د معارف په عبارت نه وتښتیدو وله کوم عبارت ده بلې دا باندې خجل وکړو نیم عبارت وې هغه هغه وې دا چې دا وې دا دلیل نه نبوت روح د دوانو ویل رسالتم صرف دروس مال بیا هغه کتاب لا صبر ما شروع ولا شروع کې صبر کا نه منټه ما بعد شروع کوم چې مې چلو هغه تاسو د میګون نه غشل ته پاتې کول الله بندن شل ته به لګو کنه مفتی صاحب دا ته تا د مفتی صاحب ما وې چې دا ما ته وې د اصل کې اختلاف د چا نه شروع شه دا شاعرو ما توردیو په منځ کې اختلاف ته چې وکه د کرامیو سره اختلاف ته چې کرامیه کې وکه د دې لیکلي منلوسی وکه د پنلوسی درو موت سے وصف رسالت ظاهر نہیں ہوتے فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وکیلا وفات کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کے وصف نبوت رسالت بھی والعیاذ باللہ ظاہر ہو گیا دا فرقہ کرامیہ دا والا دے بیا وای او بیا دا غوغ دا وجه ماته دا کم دا بحر الکلام نه وي چې دا کوئی دا اراضی د خپل جواب کوي فلسفی لوگ بیا کو کې دلی کلی فلسفی لوگ او اوصاف کو اراض سمجھتے ہیں لیکن اہل اسلام کہتے ہیں وہ اوصاف قائم رہتے ہیں وفات کے ساتھ نہیں ظاہر ہوتے بس وفات کے انبیاء کے بعد وفات کے بعد عقیدہ سے انتزاع وصف رسالت نبوت کا عقیدہ لازم نہیں آتا اس لیے جب موت کے بعد کسی مسلم سے وصف ایمان ظاہر نہیں ہوتی تو انبیاء سے وصف نبوت ظاهر نه هو سکتا دیو چې د مرګ سره د سړی نه ایمان نه دي د انبیاء سره بچی دی دغه څنګه لاړ شي نبوت څنګه لاړ شي دروغ ما خپل جواب د کرامیو جواب خپل بیا کوم عبارت چې تا هغه دجل کو هغه ما د معرفت القرآن نه دی تا ته ما وی دا عبارت چې دا کم ته دا روح المانی عبارت ته بیا مې بحر الکلام کې دی مفتی صاحب هغه جواب تار نه کو بیا مخکې ما ته وی وکړه ها دغه جواب خو شو وی جعلی کتاب جوړ کړي مولانا الیاس موداد الله سو علماء دیوبند چې په دغه نبی سم موتابن تقریض کړي هغه جعلی شو دغه شان دغه کوا بیا وی شیخ طیب صاحب د فردوس عوان سره خواته ناسو مفتی صاحب دا تصویر بس د خیمه چې دی کې د شیخ طیب صاحب چا سره ناسو ایډیټینګ پکې څنګه شوی د مناظرین بعد بدل په کیمرا کې خیم دا چې دروغ وي او په دې کې مې ناز هغه ویډیو پکې سر کې دي په زیړو جامو کې وته تاورا تاو شو او جو دی وی سمای عادي کې د چا اختلاف ته مفتی صاحب سمای عادي کې ما ته وی چې سمای عادي کې منګه خبره نه کړي تا ته مې نرشه غیرت تر پکې ایمان در پکې په صحابو نه سمای عادي اختلاف وخیا دغه مو پوښوي بیا وی یا رسول الله ته داګه بابا استعانت مفتی صاحب المدد به وی چې المدد ته وی په دې کې چا د استعانت معنا غستی دا په دې کې چا غسی هغه سره داګه بابا هغه استعانتو چې حکم ته چې بخل کو د کوبر پتول ګول هغه جایز ده سرفراز خان صفدر پکې د سره د توسل باس نه کړي هغه یا رسول الله په طریقه مده ول جایز دي دا شرک ته هغه بل جایز دي پوښوي بیا وی دی چې زه نه سوال کوم مفتی صاحب زه ستاسو په جواب کې سوال نه پیدا کوم دې ته تحقیق وي پوښوي یو تحقیق دی یو تدقیق دی په تحقیق او تدقیق کې فرق وکي پوښوي یو د جمعې پښپ خیرات ته موږ هم بدعت وایو ته بدعت او مشر وی ورده په بعض او په بعض روایت بل مشر وی په حدیثونو کې راغلي د جمعې پښپ خیرات جایز دی او دی وی د جمعې پښپ کې ته بدعت هم نه زه خو دغه یم چې ته یو سوي بل وی بل سوي زه خو دغه یم چې ډاګي بابا جواب دی داګي رانه کې دغه به وی علم نشرح په پلانې د ګوره خپل خبره په کلام الهي کې داخلول وی دا سره توهین دی زه ته خبره کوم خپل خبره په کلام الهي ماته جواب درکو مفتی صاحب اقتباس او په نقل تعریف په کې دا خبر بدل شي اقتباس ستوي نقل ستوي تدې دغه وو کې یو نقل یو اقتباس ده خبر به تعالی هغه د معیار او د توسب متعین نکړلو ما ته وی نبوت ته نه منه روح له منه اصل نه منه په اعتبار د اعظم نه تا ونه وي مفتی صاحب ان شاء الله وې د یزید بارکه مفتی صاحب دال پاز وخیا چې د صحابو یزید بارکه ساده راویان شریران یادای چې سبا د روایانو پکې دا ولې صحابو خبره پکې نه دروغ بنوي و جنرال ضیاء الحق قراشه کفر دا دوکي خلکو لورکه دا نیلوسی کتاب دے سید محمد حسین شاہ نیلوی سے وضاحت بعض لوگوں نے خدا معلوم کس عداوت کی بنا پر مجھ پر ہر کوچ ہر بازار میں یہ الزام لگایا کہ حضرت سیدنا امامنا فی الدین امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں نے گستاخی کیا اور یہ کہتے کہ آج کا جنرل ضیاء الحق معاذ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے لعنت اللہ الکاذبین میں جنرل ضیاء الحق کو کوجا اے مفتی صاحب میں جنرل ضیاء الحق کو کوجا پوری امت کو بے سیدنا حسین سے کمتر سمجھتا ہوں میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں بلکہ ایسے عقیدے رکھنے والوں کو کافر سمجھتا ہوں مفتی صاحب دروغ موایا اور بل دلتا قیاس نہ پیجنی مفتی صاحب بے وہی ہے مفتی صاحب
وې کدا تاسو کم تاریخ جوړ کړي وخت د خدای الکوما سترګې درنا کوم نه دې مگر نواز وسلم کو معاذ الله خلافت کیسه نشدا وې دا کم تاریخ چې تاسو د ځان جوړ کړي کدا تاریخ صحیح شي نو نعوذ بالله د حج په ورځ باندې د حج په موسم باندې هغه څنګه چې د پرې خدما کا او لاړو شام ته لاړو وې دا د تاریخ ولا دروغ کدا تاریخ صحیح شي اے مفتی صاحب تا ته په لو د سره پر راځي انتباه اول په سبب انتباه ثاني مفتی صاحب ته ما خبره کومه ما ته زما جواب اورا مفتی صاحب زکه دا ته نه منې قرآن کې الله وایي کچرته لو کان فیهم حاجة الا الله لفسدتا که په ځمکه کې په دې کې بل څوک اعلان وي په فساد به راغلی وي هغه ثاني د اول چې نشته دا ثاني چې نشته ځکه د اول نشته بل یې قل ان کان للرحمن ولد فانا اولى بدین که د رحمان بچي شي نو زه به اول بندګان شم مطلب دا دی بچي نشته نه زه بندګي هم نه کوم رحمان سره شریک نشته فساد نه کوم دې دغه جواب کوي وایي دا تاریخ صحیح نه دی وایي تاریخ صحیح نه دی نو زه سید نه حسین دغه نه غوره ځکه نه ګڼم چې تاریخ صحیح دی که تا تاریخ صحیح وګڼو بیا خو به دا لازم شي مفتی صاحب په کتابونو کې دا جل مه کوه داسې جواب کوم داسې جواب کوم مذکر جواب کوم مذکر پوه شوې بیا وایي کېدا وایي دا ملاقات جسدي مثالي ما دا ته وایي حیاتي ما دغه خوش دغه کې رحمت کائنات کوي د انبیاو سره په دغه کې دی وایي مفتی ستا اعتراض دا دی کته وای چې د نبی دا روح ووتو د مرګ نه بعد دا ساده مشه په کتاب کې راو باسم د نبی دا روح د مرګ نه بعد ووتو او دا بل جسد تلل بل جسد نبی دی وکنده دا ساده مشه اعتراض هم دی او ستان دی وای کدا نبی نه نو نبی رو غیر نبی دا استخفاف دی او که نبی نو دا بیا څه شو ختم نه باندې انکار راغی تا د زما 15-20 علماء خو ځاغه وای دا وزي او بیا جسدي مثال دی روح المانی مته خو د شیخ سیم الله خان په هغه جسدي مثال دی نو دا خو تا ومنو په ما باندې پتون راځي تا ول جسدي مثال ومنو د ختم نه بوت مونږ شي وای خزرات په توسل باندې بتوله کوي توحید او شرک حقیقت مال راکا دا توحید او شرک حقیقت دی وای توسل جدي کنه بزواد فاضله وای دا په مسلمانانو کې د یک چا کې نه ده پوه شو نو دا په مسلمانانو د اندوانو کې د نزاغ د ستا مشروع ما خو ته ویلې دا الله بنده او ستا په توسل کې ته خدا و چې مړی مولانا فضل الرحمن سیم قبر ته ولاړو حضرت جی دا پیسې کوم دا کوم زه اوس پاکستان کې بلند کافر ویم او بیا به سبا وټره کې به مسلمان کوم څه چلو کوم دا په دروغ ته مشوره غوښته مفتی صاحب بل بیا ما ته وې د پیس بارے کې مفتی صاحب دل چې من کم پیس ته وایو هغه چې په معنا د استمداد او اخلاقی ته من شرک وایو بیا وې د انبیاء او سما او استشفاء مفتی تعالی ما جواب درکو کته استقلالا د انبیاء او سما ثابته نن به د مشرک د علماء دیوبند په پتو ثابتو ما ته استقلالا قایله او ما سره وس دا بل ابن تیمیه بارک اسلام مشران سوی دی وای حتی قیل من سما مفتی سے سوچ ہوگا ابن تیمیہ شیخ الاسلام په هو کافرون بیا په 28 کې لګي ابن تیمیہ صفحه نمبر 226 27 کې ابن تیمیہ څنګه گمراو چې یا رسول الله کې نه به شرک وي سرفراز خان صاحب یا رسول الله په طریق سے ناجائز شرک ته ناغام گمراه شو و دا زما سره تسکیلات کیا ہے دی وای جس نے ابن تیمیہ پر شیخ الاسلام کا اطلاق کیا وہ کافر ہے بے مسلمانانو هغه دلیل تن هو دشمن وو او د الله ګستاخ وو او مخه ته سرفراز خان صاحب د لیکلي و هغه ته بدعتي وته په کتاب کوله اوس په خپل لیکلي نوٹ اکثر اهل بدعت حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم ربیع کی رشپیشہ میں بہت ہی گستاخی کرتے ہیں مگر حضرت مولا علی قاری حنفیین کی تعریف ان الفاظ سے کرتے کانا من اکابر اہل سنت والجماعت وکانا من اول هذه الامه دی وی هغه بدعتیان وی دغه خلاف کوي هغه د دې امت اولیاء رای سنت کوم دغه اکثر اهل بدعتو دغه عبارت د اکثر بدعت ابن تیمیہ حافظ ابن قیم کی ربیع میں گستاخی کرتے او دغه کانا من اکابر اهل سنت والجماعت ومن اول هذه الامه او بیا دې مشر چې دی ہوتے حیات الانبیاء کې چې دا مو د حیات الانبیاء کې وته وی شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ یو مشر چې شیخ الاسلام چې دا کافر دی بل دی بدعتیان دغه خلاف دي نو ډاګي بابا او تسکینات یا ول محمود علم صدر کوي بدعتي شو او کته سرباز خان صدر صحیح دی نو هغه وی کافر وی دغه د شیخ الاسلام وی اوس دی یو والا مفتی سی تعرض دی ته وی ته دغه اوس خبر دی من الله تعرض دی دغه لشل پیری جواب شه دی هغه تعرض دی تعرض دی ته مفتی سی تعالی مخ کې دی ما دا استاد را کشاف زما سره دی د اسوالیت فرقه دا مسبله مسله شروع کوم اسوالیت فرقه من المعتزله اصحاب الصالح وهم جوزوا قيام العلم والارادات والقدرة والسمع والبصر بالميت دا کتاب و تعریفات کې هم دا کتاب اسوالیت فرقه من المعتزله اصحاب الصالح وهم جوزوا قيام العلم والقدرة والسمع والبصر بالميت دا زما سره چې دی دا چې دی دې کتاب کې دغه عبارت ته جوزوا قيام العلم والقدرة والارادات والسمع والبصر دا پلس علماء دیوبند لیکل دي سرفراز خان صاحب در وای دا زما کې دا تمام مرد مومن ہو یا کافر ادراک شعور سمع و فهم حضور میں ایک سو برابر ہے دا مایګونه راوړو چې لویږي د څو بریم څه دا ولا تاسو له خاموش شئ ملګری خان
بسم الله الرحمن الرحیم. بلال مولوی صاحب 12 نمبر ټرن وو ما ورته په هر ټرن کې الزام ورکو چې د فقهاو اصول دی پرې خيري دی پاږي کې وي چې یاره تر فقهاو په اصول نه پوهیږي نو دا به دنیا په فیصله کې ان شاء الله ولې چې فقهاو په اصول څوک روان دي څوک په پوهیږي نه پوهیږي ریکارډ کې در سره غلي دي ان شاء الله العزیز. دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام والا کوبر د ثابتو الحمدلله تر اخره پورې هغه تر سره رانغه ما ورته چې جمعیت والا د مفکر اسلام مفتی محمود پیش کړ جمعیت یو ذمہ دار پیش کړ چې جمعیت کسوي خو هغه ته الحمدلله تر اوسه پورې رانغه بیا په اخره کې بیا غو مسوي نیلوي صاحب در اصل روح کې صفت هغه عبارت ورته پیش کړي ګوره وای د من رستا صفت د نبوت نه ځای لکه نو ستا خو صفت د نبوت د جسم د لپاره د سره منی نه نو په من سره بځایله څنګه ځایله کېږي خو د هغه چانه ځایله کېږي نه ځایله کېږي چې چا صفتی نو ته خو د جسم د لپاره د سره صفت نه باندې او هغه الحمدلله دنیا وکتل چې نیلوي صاحب په کتابونو باندې تاویل په غیباس کې بیا یې پلان کې لیکل پلان کې ته به لاړ شو ان شاء الله جدا باس البته نیلوي صاحب د عقیده را د بل هیڅ چا د عقیده نشته جسم نبی نه راستاسو خود سخت را. دویم نمبر د ماته وای مخکې وای شیخ دغه شیخ طیب سے پاره کې ورته مل چې پر دوش اشقوان دغه خواته ګوره یو د ناس تیرې یو ویډیو دراغه عمران خان صاحب چې بهر نه راتلو ایرپورټ ته ورغله دا ور سره اوګه په اوګه ولاړو په ویډیو کې ټول خبرونه کې راغلي هغه جعلي نه ده. دویم نمبر کوم میډیا چې کم ته ویډیو چې راقای دي جمعیت العلماء په رومان صاحب باره کې وای دامت برکاتو مولالیه یقینا هغه پیک و دروغ جوړ شو چې دغه څه چلے کړي و او تاسو فقط پیک سيزونو بسي و چې دا زمون کوم اختلاف روانو یقینا چې پنځبریانو چې کوم اډیټینګونه کوله ما پنځبریانو تر دین دشمنانو ویل هغه په تبلیغانو بس لګولې ټول په دغه اډیټینګونو باندې روان دي. باقی دا خبره شوله چې شیخ طیب هغه نو دولت خالصه څخبي وبوته کې او دریم نمبر بیا وې سما یادي ما ورته لکه خرقاده خدای الله قدرت باغی کې اختلاف څنګه را روان دی یار خو پته نه لګي پداشي بیا وې المدد چا ویلې مورته مولا قاسم نه نوتره مولا یا رسول الله المدد الفاظ باقاعده ویلې دي زمونږ کبیرو جوابي کتابونه لیکلي دي الته نو وسیله او استشفاء مراد اخلي پاګه کوبر پتو نه لګي داګي شیخ صاحب غوډ بابي خیره داګي نه الته استعانت راوړي خو بس انصاف دی الله تعالی درته درکې شپږم نمبر کې دی وای ما یادوي ویل چې مونږ هم د جمعې شپې خیرات ته بدعت ویل کې ما کله ویلي ما ویل چې تخصیص شرعي څوک کوي مونږ هغې ته بدعت وایو دی په ما باندې الزام لګي خبره دغسې نقل کوي. وم نمبر دی اقتباس او نقل کې فرق وي ګوره هغه وایي په معرض د خپل کلام کې د الله کلام را نقل کول دا کفر دی او په معرض د خپل کلام کې ستا اقامت البرهان ولا نقل کړی اقتباسونه دا تفصیلات خپلو مشرانو ته وروښیمات یې مه راښایه. بیا اتم نمبر کې دی وایي जनरल ज़ियाउल-हक़ दा गुर सरी इबारत हो रहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु से तो जनरल ज़ियाउल-हक़ की अच्छा रहा कि जब भी उसे कोई मुहिम पेश आई तो सीधा मक्का शरीफ जा पहुंचा अल्लाह से रो रो कर दुआई करता रहा. उस दुए में खबर है चिकदार इश्तियाशी मुफ्ती शफी साहब मजलूम करबला मुस्तकिल किताब लिखल दे उसूलन दा टूल अर्ज साबित दी कि दीन ते इनकार के करबला त न होतले बेब तारीख तमाम खत्म शो यौ. दुएम नंबर कम तारुज च रेलवी ने पेश को अगर अली रज़ी अल्लाह तआला मुबारक होई और दलते हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला याद को त खबर علي رضا حسين رضا الله کې فرق نشته وام دي کم زي جوال غنم جواب چرنا او اول ذلك بیا مخ وینا هم نمبر وای تاریخ خطا جوړ کړه ما نه جوړ کړه مفتی شفیع صاحب مظلوم کربلا په وګوره نه هم نمبر دی وای توسل الان کې مال ته توسل نه دی ویل استشفاء می ویل دی توسل ما ډیر په اول کې پیش کړل 3 غنټه 4 غنټه مخ کې بیا وای مونږ فیز په معنا د مدد سره چلو دا تفصیل په کتاب کې وخایما چې کومه ول پیش کړل ځان نه تعویل کې یو لسم ابن تیمیه ته داګي شیخ صاحب کافر ویل دی دا والا داګي شیخ صاحب قال السبوکی د امام سبکی رحم الله حواله نقل کړی د خپل قول نه دی او دا ویل په ناقل باندې نقل دا تصحیح نقل دا هغه عقیده نه ته خپل باندې ویله. دویم چې امام اهل سنت عبارت دی پیش کو هغه خپل عبارت دی دا ستاره خپل پنځبيري کتاب دی لا استوي الاعمى والبصير صفحه نمبر 243 دی وای پس لدینم حمدالله ویل چې هر هغه څوک چې امام ابن تیمیه رحم الله محمد بن عبد الوهاب او دغه تابعدارانو ته کافر وي هغه سره په خپل کافر دی تاسو ته مشرانو لیکلي دي اوس خو شرم او حیا خو در پاکستان نه ځکه ورته مل کتاب په کتاب باندې خبره کوي ویل نه راغینه تختیری پاکستان داخله غان اختیار کړي بهرحال مانه پنځبيرانو په کوبر باندې بلال اصول کو مطابق 62 نمبر دلیل پیش کړو ما وی چې صحابه کرام هم قایلو دا رض اعمال علماء دیوبند هم قایل سیرت مصطفی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 175 176 معارف القرآن جلد 2 صفحه 473 کې لیکلي دي دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ويحدث لكم وفاتی خیر لکم ترزو علی اعمالکم رسول الله صلی الله فرمای زما وفات هم تاسو د بار غوړه ځکه تاسو عمل او ما پېښ کی فما رايت من خير حمد الله علی کله چې د خیر خبر ما تر ورسیږي زو پتا سو د الله حمد بدا کو
وما رايت من شر استغفرت الله لكم او چې شر راځي زبستاو د بار بخنه وغواړم رواه البزار ورجاله رجال صحیح سند بالکل صحیح بخاری سند دغه په شرط سره او مخکې پجبیران د شیعو مسلک کوئی مخکې ما راغی ولا پېښله او در دیوبندیانو عقیدم دا معارف القرآن مفتی شفیع صاحب جلد صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر 42 کے وہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عمل آپ پر پیش ہوتے رہتے ہیں بہرحال اس دے اگر پر حدیث رنگ پنجبریانو ادارہ شیعگانو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ دیو پنځ باندې شیعه دي علماء دیوبند دیو پنځ باندې شیعه دي صحیح احادیث دیو پنځ باندې شیعه دي دیو جنو خزر حیات هم وي د صحیحینو دا حدیث د قران نه خلاف دي د بخاری دا حدیث د لس کلیپ اور سره زما دی د نور سره چلیدلی په دې باندې مخ کې دلیل نمبر 63 دی وای قلائد الیقان سبا 230 کی اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کا رئیس ہی ہے وہ تو بالکل نبی وسلم کی وفات کے قائل نہیں قاسم نانوتوی مولا پنجبیران ہوئی سره د مرګ قائل نه دی د مرګ قائل کافر استاسو باندې د دیوبند رئیس د مرګ قائل نشو کافر شو او ته په کوم خلصان ته دیوبند قاسم نانوتوی ته کافر او کافرانو په ور پسې څوک چې قاسم نانوتوی کافر وي هغه په خپل باندې د کفر په اشد درجه کې د بلال پریز باندې سره مسلمان نه دی دلیل نمبر 64 او دی وی علماء دیوبند باغیان و کابر کا باغیر کون صفحہ نمبر 41 کے وی انہی غالیوں کی طرح ایک ان کے لیے موت مانتی ہے قاسم نانوتوی مولا علماء دیوبند رالی و یره دا دیوبندیان هم د بریلیانو پسند دا غالیان هم د یو ان د پر مرګ منی نور مرګ نه بری اوس ګوره قران وی لا تغلو فی دینکم په دین کې غلو مکوئ په دین کې غلو کفر در قران مجید حکم نه خلاف ده د دیو پس قاسم نانوتوی مولا علماء دیوبند غالیانو و سوچو کې څوک چې علماء دیوبند کافر وي دا څنګه دیوبند دا ولري د قاسم نانوتوی نه را شروع کړه بخته راغی صریح عبارت ہے علماء دیوبند کافر وي مکه زو دلیل نمبر 65 دوی د مفتی اسن په کتابونو کې د کفر او شرک خبرې دي صفحہ نمبر 523 دوی 100 علماء دیوبند باقی باندې تقریرات و تائیدات موجود ہے اور یہ 100 علماء جو ہے ان میں سے ایک بھی اشاعت التوحید و سنت جماعت اسلامی اہل حدیث والا نہیں ہے سب کے سب ہمارے زمانے کی دیوبندی ہے جو قرآن علوم سے بالکل خالی ہے اگر ان دیوبندیوں کو اپنی شرکی اور کفر عقیدہ پر کچھ اعتماد اور بھروسہ ہو تو ہمت کر کے دسو کے جمعیتیان نہیں آتی دیوبندیان یاد آئی سری دیوبندیان ته کافرانو ته مخکې عقیده نمبر 66 د ابن کثیر گستاخی کے خسکم جہان پاک سب 155 دے وہی یہ بتاؤ ابن کثیر کا معنی کہ یعنی وہ جس کے کئی باپ ہو نعوذ باللہ امام ابن کثیر ته حرامیون نسل وای دا پنځپیریان بیر ابن کثیر نوم په خپل 67 نمبر شیخ صفدر صاحب رحم الله علماء دیوبند مسلکی ترجمان دي کوم مبارک چې دی بده خلقو سي دا واولا دغه په هر کتاب د علماء دیوبند تقریزات دي پنځپیریانو په جواب کې یو کتاب دی چې هغه په جواب کې لیکل په دیوبندیانو تقریزات دي دا ګوره صفحه نمبر 62 کې موجوده دیوبندیان وای مولانا صفدر صاحب رحم الله نه صرف اکابر علماء دیوبند کے علم نظریات اور عقائد کے حامل ہے بلکہ ان کے ترجمان اور شارح بھی ہے اس لیے رد بدعت اور رد غیر مقلد سمیت تمام مختلف فی مسائل میں مولانا کے مکمل مدلل تحریر ہر پہ آخر کی حیثیت رکھتی ہے دیوبندیان وہی پخپلہ باندھی سو کے وہی رائے گرام محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت فیضو دے پخپلہ باندھی لکھی محترم دارالعلوم دیوبند تاریخ تفصیلات اور سر لکھی لی او دے سو وہی البہتان الجلی کے صفحہ 66 کے وہ اس سے سری ثابت ہو شیخ سرور خان صاحب کہ یہ خود شیعہ اور بریلوی مبتدین کی جماعت میں داخل ہے شیخ سرور خان صفدر صاحب مولا دے مخ کیسو دلیل نمبر 68 تا بلال صاحب وہی علماء دیوبند تکفیر کو پر دے اور پنجبیریان نبی سمو علماء صفحہ نمبر 539 کے وہی اب آخر میں علماء دیوبند کی چند باتیں وہ نقل کر دیتا ہوں جن سے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا اے جمعیتانو نا تو علماء دیوبند اگر عبارات پیش کو خلق تے کفر اور شرک میں مبتلا کی گئی اور چند باتیں اس لیے کہ اگر علماء دیوبند کی ساری کتابوں سے وہ کفر اور شرک کے پیلنے والی باتیں نقل کرنا شروع کرو تو پھر تو یہ صرف انہی سے ہی کتاب بھرے وہی کہ علماء دیوبند کفر شرکی عبارات نقل کرو کتاب صرف داغے نڈک نبی سمائی انبیاء و اموات صفحہ نمبر 539 مکیزو عقیدہ نمبر 29 بلال وی علماء دیوبند تکفیر کو ان کی کافر دی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دا صفحہ نمبر 845 و مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک نامناسب بات لکھے جس سے عوام میں شرک پھیل سکتا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب دا خبروں نے شرک ہوئے یار علماء دیوبند دا خبروں نے شرک ہو رہی ہے شیخ الاسلام دا خبروں نے شرک تو وہ مسلمانان سوک دی رہے خوارجوں پر اس باندھی مکیزو دا عقیدہ نمبر 70 دے وہی بخاری شریف کے امام وہی بخاری شریف احمد سعید ملتانی ہوئی وہ یہ کسی کنجر نے لکھ امام بخاری کے وچ کلپ دلتے ہوا لگا کہ اجازت ورکو ہوئی نتیجہ پورا دنیا د کنجر پہ حتی چ پنجپیر کے امدا کتاب لوستے کی کنجر کتاب لوستے کی نعوذ باللہ اور میں کتاب پیش کچھ پاکیدہ کی زمانگ اختلاف احمد سعید ملتانی سر نشتے پنجپیران پا شیخ طیب تازہ صفت کرے ہوئے زم بیرون اورما